او زه د ځان لپاره دا فخر هم ګڼم کوم وکیل مې چې نیولی و نو د های کورټ جج ورته وي دا به خپله خبره کوي دا به څه کوي خپله خبره کوي ما ته یې تیز ولیدلی مې تیز ځکه تلی یم چې زما جانان هم په یو موقع باندې تیز تلی دی داسې یو مثال یې ورکړی دی وایي څه مثال یې ورکړی مې داسې مثال یې ورکړی چیف جسټس صاحب چې مثل المنافق کشات العایره چې د منافق مثال د وار راوړي بیزي چې کله یو چیللی دی او کله بل چیللی ډبل بنچ ناست یو بل ته یې وکتل چې قصه خو څه بل شان ده قصه خو څه بل شان ده مونږ خو د ځانه خبرې نه کوو دا حقاني دی او د حقاني سترګې ما چېرته تورې نه دي لیدې دا همیشه سرې دا د حقاني مختصر غوندې صفت دی دا یې کوالټي چې دا به سرې سترګې ګرځي سرې سترګې د عبدالحق بابا په شان ستاسو وختونه ډېر د خوندونو وو اوس ټول پیرن لولی چمک چل څه شي لولیپاپ دې مشرانو ډېر ښکلی ژوند دی را اوس هم فاروق صاحب خیال دی ما ته هم چې زر رواني د خیر او راکوه داسې ژوند حدیث مبارک ته وایي مړی به خښېږي نو وایي دا مولا به ورتسې ګوري چې حاجي که زه هم دې در وستم نو ښه به دا څه مصیبت دوی ډېر کوشش وکړو چې دا به 40 کالو کې ټیک شي خو زما خیال نه راځي چې زه څو پورې پوه شوی نه یم د هغې پورې نه ټیک کېږم کوزېدل پېژنې الله دې مونږ دغه د راحت او د خوندونو کندې ته کوز کړي ما تنګي باباجي ته ووي یو لوی بزرګ دی زموږ په دیر باندې مشکات شریف مطالعه کوله مای باباجي نای کې داسې یو دیکه غوندې وخوړه مای باباجي لږ ارام نه کوي مختصر د دې بزرګانو نه شیخ بابا چې راغله دي لږ وړوکی خو سمندري دی ما ته بچي آرام به ښکته کوو آرام به چېرته کوو نو د مولانو د علماو د مفتیانو د قاریانو د آرام ځای کم دی لون خوړه والو دا ښکته دی بره مونږ آرامونه نه کوو دیوبندیان بره آرامونه نه کوي د دین په ترویج تعلیم کې د نظام مصطفی د اسلام د نفاذ د حل ظلم په میدان کې دیوبندیان آرامونه نه کوي نو زه به څه بسر کې راوړم چې تا ته اور بل کم نو هغو چې بره تشریف ویوړو د کوه تور غونډۍ ته وختو دغه عظیم پیغمبر موسی کلیم الله نو هلته د الله تجلیات ورېده او په هغه موقع باندې موسی علیه السلام سره رب کلام وکړو خبرې اترې وکړو نو اور نو د الله تجلیات نو دغه قرب د موسی علیه السلام سره هلته د رب حاصل شو نو د الله خبرې د الله قرآن دی تبرک بالقرآن فإنه کلام الله وخرج منه پیغمبر خدا فرمائی صلی الله علیه وسلم چې رب وایي چې دا کلام زما دی او دا زما نه راوتلی دا زما خبرې دي دوی چې دا ختم وکړو دا حافظان جوړ شو نو دی د چا خبرې یادې کړې دی د چا خبرې زده کړې چې د الله خبرې زده کړې نو د الله قرب دوی ته نصیب شو دوستانه یاران نزدېکت دوی کلوز شو رب کائنات ته او د دوی څومره فیملیز چې دي خاندانونه چې دي د هغوی تعلق هم د رب سره جوړ شي الله دې په هر کور کې طالب او مولا او عالم جوړ کړي موږ په خپل ځای باندې ښه ټیک کار کړو موږ په خپل ځای باندې که صدر صاحب دلته به مقام ناست دی ما ته خو یو واقع هم را یاده شو خو چې ویې کم که ونه کم صدر صاحب هلته ناست ما دلته راوست خو خیر د هرې علاقې یو ماحول بلکې زه وایم یو عمومي ماحول چې د کلي مولا هغه مولوي صاحب داسې نو ما ته د دیوبند یو لوی شیخ واقعه را یاده شوه احتشام صاحب شیخ الکل حضرت مولانا غلام رسول رحمه الله نامه مې اورېدلې دې ته به شیخ الکل وي دې ته به چا نامه نه ویلا په دارالعلوم دیوبند کې به چې روان و وایي څوک روان دی فاروق صاحب خبرې مې صحیح دي که نه تاسو ذکر کوئ زما به د کاټلن کې مخالفه کې بیان و نفیس صاحب ته مې ته ذکر کوو چې زه روډ نه پرېږدم هسې نه موټر وی پرېږدم په ملکڼ ور خوشی شم تاسو ذکر لا بس توجه ورکړئ او په ذکر ماشاءالله ماحول بدل دی ذکر باندې زړونه بدلېږي تعلق د الله جوړېږي دغه طرف ته هم راځم نو شیخ الکل بیا ورته وایي مشرانو چا به ورته نامه نو هغه د پنجاب بیا پاکستان ته راغی نو دلته ورته وایي شیخ القرآن والحدیث
خو مشره چې کله کلي ته لاړو په خپله فرمایي چې زه د بیټک مخې ته ناست وم یو دوه کسان په لار تېرېده نو یو وي چې دا خو هغه رسولۍ نه دي. بهرحال دا علاقه خو ډېره آباده سیمه ده ځکه زه ګورم د مختلفو علاقو نه علما راغلي دلته امامت کې دي. مطلب دا چې دا خلک په امامانو علماو باندې مین دي. زه ګورم د شرینګل او د باجوړ او د یو هلکه چېرته ځو زه جهازونو ډاک سه امام یم بل ورځ یو په لارې لکه مې دا خلک صحیح خلک دي. زه هغه الفاظ نه یم ما ته صدر صاحب کاري دا خلک څه دی یا حاجي صاحب تاسو صحیح خلک یې چې د مختلف د کیپي د سیمې نه ما پکې د لکي مروت عالم هم لیدلی دی چې دلته امامت کوي ستاسو به دې ذله کوي. نو پته ولګېده چې ستاسو د علماو سره مینه محبت او انشاءالله دا به ستاسو د جنت لو ذریعه ګرځي. نو د قرآن زده کړه تعلیم مدرسه جماعت علما طلبا قراء حضرات درس و تدریس دا د الله رب العزت د قرب ذریعه ده. شیخ فخر الدین رازی رحمه الله دا لفظ قرآن به د اولني لفظ قاف باندې بیا ډېر واقعات ذکر کړي دي. نو هغه نابینا پلار ته چې صحابه ورسېده نو تپوس ترې کوي چې په 1200 میل کې ستا آواز څنګه دي. مفتی محمد فاروق صاحب دامت براتون صدر صاحب نه واټساپ شته نه ایمو شته نه هغه پخواني تارونه شته نه ټلیفون شته 1200 میل فاصله ده. د الله بنده دی پیغمبر هم نه دی چې جبریل امین ته ووایي چې دا وحي ویسه پارس ته چې هغه هلک لمونځ وکړي. دا ټیکنالوژي هم نشته ځکه چې پیغمبر اخرنی څوک دی دا محمد رسول الله دی. بل پیغمبر د قیامت پورې به نه به د قیامت په ورځ راځي هېڅکله به نه راځي. خاتم الانبیا څوک دی محمد رسول الله دی. خو دغه نابینه صحابي ورته جواب کې وایي ای زما صحابو ملګرو زما خو بل څه عمل نشته صرف د قرآن تلاوت چې د قرآن تلاوت کوم. عمر ابن خطاب ته یو ځلې کمپلینټ وشو رضی الله تعالی عنه نوم مې اورېدلی دې طلبا دې خوا ګورئ امیر المؤمنین د باندې لږ ټچ کوم ده پېژنئ که نه عمر دی سره عمر دی بچو له عمر دی سر بچو له هم عمر دی. عمر فاروق مفتی صاحب هم فاروق نوم دی. د فاروق معنی دا ده که نه خاشاک او خشی بیلول باطل او د حق په منځ کې وټی وایي. تاسو را فاروق صاحب هم خطرناک دی. دا دې خانقاه لږ راټینګ کړی دي پریزونه یې دا به تاسو کتلی که دا پیر صاحب نه وي د چا په شان د دغې مدرسې چې څومره فاضلین یا د دې ټولو علماو چې د سر تاج دی هغه هم فاضل دارالعلوم حقانیه دی. د سر تاج یې پېژنئ او ګورئ خیال کوئ ګورئ په اوداسه کې انعام علی د قوم محسن الله رب العزت موږ ته دغه فریضه د 100% د هغې چې کم قواعد دي په هغې باندې عمل کولو توفیق راکړي. ځکه په نظام کې و مشرکین نه جوړېږي. ما نه چا تپوس کوم دا ټول خلک مشرک دي. هغو راته وي څنګه نو مې دوی خو الله یو مني خو د الله په ځمکه باندې د الله د نظام منډه نه و یا نه خوښوي نو دا مې په نظام کې د الله په ځمکه باندې مشرکین. صدر صاحب تېز خو لاړو صحیح هم که نه صدر صاحب له دې الله د دګیره د نوجوان په تربیت کې سپینه شوه. ما ته چا وایي دا مفتی محمود صاحب نور الله مرقده مولانا غلام غوث هزاري رحمه الله د شیخ الهند بابا دا کاروان او تسلسل کې دوی دا طلبات تنظیم ولې جوړو مې ته هغه تفصیل کې نه ما تقریر دی او دوی به دې حدیث مبارکه عمل کړی چې اوصیکم بالشبان خیرا چې زه تاسو ته وصیت کوم چې تاسو د طالب او د سټوډنټ خیر ولټوئ دا الله تعالی وغواړئ دا په نظام د اسلام باندې پوهه کوي. نو مای مفتی محمود صاحب هم په هغه وصیت باندې دا ښه انعامدار روان دی. لاندې چې څومره زما مشران دي که هغه د لونخوټ سره تعلق لرونکی د پوره خیبر پښتونخوا حضرت ذوالفقار علي عالم صاحب ولې نه دی دامت برکات هم دا د پیغمبر په هغه وصیت عمل کوي. دوی په نوجوانانو کې کار کوي چې د نوجوانانو تعلق د الله سره جوړ شي. All kind of supremacy and sovereignty go to Allah Almighty.
چې د حاکمیتي اعلی کم کانسپټ دی هغه نوجوان طبقې ته ورکړي. نوجوانان پکې ډېر ناست دي، تاسو ډېر د سعادت والی چې دې مجلس ته راغلي. ځکه نبی علیه السلام په یو موقع باندې فرمایل، تاسو وایئ صلی الله علیه وسلم کیف بکم اذا فسق صبیانکم وطاعت نساؤکم. اے صحابو دا به څه صورتحالي چې نوجوان د وخت فتنه وګرځي، مسله وګرځي، ټینشن وګرځي، انټي اسلام وي، انټي شریعت وي، انټي سنت وي، د هغې سروکار د معاشرت سره نه وي، د هغې سروکار صرف د دنیا سه وي. میټر پیژني، خېټه پیژني، پیسه پیژني، رتبه پیژني، دا به څه صورتحال وي؟ صحابو ته جواب کې وایي وکاین ذلک یا رسول الله. داسې وخت هم راځي مولانا دی خوا ګوره اهم حدیث ویم